سلامونه ګرانو کتونکو الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن دغه بېوسه خلکو سره خپل کومک جاري ساتلی لاس اوچت کې اخیرنۍ روژه ده او بیا چې کوم دی نو اختر دی څه غلطۍ کوتاهۍ رانه شوي نو معافي راته کوئ او د نن ورځې سیس چې کوم دی په نن بیا ختمومه د دې روژې نه بیا نو باسمه د غریب امانته کوم ورونه چې ما ته رالېږلې هغه ورونو ته دا پروس په قیامت مو په دې دنیا باندې ورته جواب دیمه صرف دې زنانو ته مې دا خواست دی چې دا زهر دی پردې حق یې ونه سي پردې حق یې ونه سي نو ډېر زیات ګناهګار یو یا الله ته راته چې کوم دی نو ګناهونه ماف کړه تم د عبادتونه قبول کړي خدایه چې چا هم د دې زنانو پسې مسخرې او ټوکې کړي دي خدایه تی ذلیله خوار کړي ولې هغوی ته هدایت دعا نه کړو امین پې ووایه او خدایه ته په دې ملک امن راولې په دې صوبه کې امن راولې کومو خلکو چې زموږ سره کومک کړی دی خدای هغوی له ډېر عزتونه ورکړي قدرونې ورکړي په بچو یې خوشحاله کړي هغه وروڼه چې هغه یو په جاپان کې ناست دی یو په دوبۍ کې 400 دی دوبۍ کې 400 زه ځکه یادوم چې د هغه نه مونږ سټارټ اخیستی بیا چې کوم دی نو په انګلینډ کې بیا حضرت خان حاجي صاحب چې خدایه هغه له چې کوم دی نو ډېر اجر ورکړي نن دغه سلسله چې کومه ده روانه ده ته د کوم ځای د شیرپا یم څویم ځل درې پیله ځل مې دی پیله ځل درې څو بچي درې شپږ بچي مې دي دا واړه واړه نه دا نه دا ده یو دا ده یو دا ده یو زوی مې هغه راشه دې خواته او خاوند دې کله وفات شوی یو کال یې کېږي دیاړي مزدوري کوم ولې مخکې نه راتلې مخکې راته پته نه موبایل نمبر سره شته ویلی شي نه دا لیکلې مې دي ځان سره راکه شابه دار بس غټ کارو کې ګرانو کتونکي په دې لیک ټیم کې دا ګلالي بچي نه دي کپړې دې شته بچي نه شته کپړې شته نه پیزار شته ها 0313 93 046 01 ماته ضرورت نشته دا زنانه په خپل خود لګي دا زما خوشحالي ده ورکه له چاول ورکه مټي ورکه ورشه شابه ها دا نمبر دې موږ ځان سره کې خو ان شاء الله زبر ها راځه الته کې راځه شابه ها الته بل الله خیر کی ها جی صاحب زمونږ لکه اووه بچي دي پنځه مونږونه دي دوه زامن دي لکه جامه پیزاره مو نه لرې کړې دا درېیمه پیره ده دلته رالمه وریجې مې راکړې غوړي مې راکړې وړۍ مې راکړې اوس د اخري ورځ ده د خیره سره که وړولې جامې راکړې زمونږ دا چې پړ دي د به یو نو د بل نه مې راغستې دي ختمې دي کونډه ده ګرانو کتونکو نو بل دې اووه لوریانې وي که نه اورې دا مې د چاچي نه راغستې او ټولې لوریانې ورته په کور دي دا مې چاچي نه راغستې دلته داسې قسمه خلک راځي ښه نو هلته کې ورشه شابه دې له م ورکه دواړه ورکله راشه دې خواته زما دا دویم ځل دی دویم ځل مې دی کونډې ناشکر خاوند مې خو بیمار دی بابیسر بیمار دی ټاټکي کار کوي چې روغ وي نو وي کې و چې بیمار بیا نشي کولی غریب په کټ کړو ورشه چې سوړې غواله شابه راشه دې خواته راشه روژه دې څنګه تېره شوه شکر الحمدلله ستاسو الله مهرباني دي خدای مې عزتمن کا خدای دې عزت په دواړو جان د تاجود کې مې بیګا قسم دی روزه په خپل مې قسم چې بیګا مې تهجد کوم دوا کړ خدای توت بات مې لګي مې چې زما جون ته خطر زوی خدای زموږ جوړ مل ورکړي زموږ ژوندۍ مې الله دا خاوند کله وفات شوی سلورم کال را سلور بچي دي یتیمان حاجی شابه زه ها دا دې خوښه مورې څویم ځل لري مورې ما دا درېیم ځل دی درېیم لري څلورم دی ها څلورم د کوم ځای دا خبره کولاډ یم ګل دا ستا زلمي بچي مشته هغوی ته سلام کوم ښه د یو ویشتو په بچي مې په دغه چې مور پکې نه ساتي نه ساتي کنه ډېر افسوس دی د مور خپل کې جنت دی د دې دا شپږم هم ځل دی او زلمي بچي دي او دا د دې ځای نوړي څلور پکې دي ته یاد دي ښه او ما ته پکې شپږ یاد دي زه ورشه مورې ښه شابه به دوا کوه اختر روژه لاړه اورې بیا خو ژوند نو بیا بله روژه ته کوم ځای زه د میر کورونه یم کونډه یم خاوند مې مړ دی او زوی مې سر اپریشن کړی دی رسولې مې ته دوه پیرې لرې کړه او بس کار نشي کولی څه نشي کولی او دشکې مې اغوستې وه نه رانه چا خو اخیستو سره شوي دشکې روژه دې ښه تېره شوه ښه ښکلې مزېدار شته لارې جون تاسو ټولو لیدل کې صحیح دا ورشه وی د ډېر ژوندونه درکړو الله عرفت نه په امان کې وساتو پروس کال م راغلي مو سخت کال مې روژه ښه تېره شوه خوشحالې روژه لاړه مسافره شوه یا نصیبه کوم ځای اجاړې جاړې اجاړې اجارې څوک چا سره راغلي ګاونډیانو سره څو وروڼه خویندې
درې خویندې او دوه ورونه. سویم ځل دی بچي؟ دا مې درېیم ځل دی. دا دې درېیم ځل دی. شابه ها. کونډه یم خاوند مې مړ دی. څلور مې لوریانې د زما را دویم ځل دی. څو لوریانې؟ څلور مې جنکۍ دي او دوه مې هلکان د دي کوم ځای؟ د چیني. دا یخ کیما پینځه واړې مې دي خان په ګورتو کې ورته اجو کې چې کون راغنه نه راغلی هغه نه خپل سره راغلی وي وجه شابه ور شابه. ها تر کوم ځای؟ د اجارې ها اجارې درې جنکۍ دوه هلکان مې دي. سویم ځل دی. دا مې دویمه پیره ده. زه د مونیانو کلي یم زما هم دا دویم ځل دی. څو بچي دي؟ بچي مې شته دوه مې خویندې یو مور ده. اجابت سویم ځل دی. زما دا دریم ځل دی. خوشاله دي زیات؟ اجي ولې خوشاله کا جن خره باندې ولې روجه خطیره شو. ها مورې زه اجابات یم. ها څو بچي دي؟ څلور. څلور. سویم ځل دی. دا درېیم. روجه خطیره شو.